ساده ګله څنګه را چکر شو؟ یاره جي دا خر ولاړ دی او پنځمه شپږمه ورځ زه په دې طرف ځم راځم که نه نو ته چا ګیا واچوله او نو ته چې اوبه کېښودې ما ویل هسې مشر نه تپوس وکړم چې دا خر د چا دی؟ دا د چا هم نه دی ستا شو زموږ نه زیاتي دی ستاسو نه زیاتي دی ضرورت نشته نن سبا نو خوښه دی نه چې زه یې سته بوځم ستا شو بوی د ساده ګله ځه صحیح دی ځه الله دې عزت وکړه مهرباني مل شه ځه اوس به سم قیمتي کړم ښه او که نه بس خوراکه در باندې بنده ده کمزوری خو زه خیر دی انشاءالله تعالی چې دومره به قیمتي کړم دومره که نه چې داسې به د چا ضرور واده هم نه شوی ښه داسې په ډنګ ډونګ باندې واده کړم چاته او دغه دی دلته خو هېڅ هم نه خوري هلته به ایسي ته ناست دی ایسي ته بله خبره دا ده چې ونډې به خوري ونډې رای کړي یار مهرباني ناظم صاحب هم ساده ګل ته ګوره که نه اوس یې خره را پیدا کړل هلکه د خرو کاروبار شروع کړه دا هغه خر نه دی خوله به دې کږه شي دې ته خر مه وایه دې ته څه ویل پکار دې ته دا ډېر ناشنا شي دی دا له جاپان نه راغلی دی جاپان نه ناظم صاحب تا دا منبر نه دی دا خو په دې پر سوپر نه دی خو دا هغه قیمتي خر دی هغه قیمتي چې دا 1 لک یو نیم لک روپۍ خلک مې نه غواړي مړه دې خولې ته دی ته څه ګډې وډې وایې مړه لکه پرېږده خو هي به که نه نو چېړې څه له یاره دا ته خبرې دا د کوم ځای نه راغلی کوم نه راغلی دا د جاپان نه راغلی د هر یو ملک دپاره یو خر ورکړی شوی دی دا هر چا روکن دا به قسمت والا ایماندار ناظم به اخلي لکه ساده ګله د دې کوالټي څه د دې کې څه چل دی دې خو ناظم صاحب تا ته پته نشته دی صحیح ده دا کوم خلک چې راغلي دي ټولو ته پته لګېدلې ده په دې خر باندې د دنیا ملکونه کتلی کېږي ناظم صاحب څنګه خو ایماندار سړی به ګوري لکه دا صرف د ناظمانو دپاره راغلی دی نه عام سړی نشي اخیستی نه عام سړی نشي اخیستلی دې باندې ګوره چې ته کښېنې که نه نو اسلامي ملکونه چې کوم دي ټول به درته ښکاري چې د ایماندارۍ ټیم دې تېر کړی د 15 کاله دې د خلکو عزت کړی او خیل دې ساتلی ناظم صاحب ورخېجه خپه پې ورړوه د ایمان دې چک که چې د ملکونه ورته ښکاره شي بې خوبه من کوم د ایماندارۍ وخت تېر کړی ما خو خلکو ملاګانې ماتې کړي دي غټ په ایمانه ده نه بل نشته ما ته پته ده څنګه ناظم صاحب اوس څوک وو داسې کار وکړه ممبره داسې کار وکړه ته ورخېږه د خپل ایمان به ته چک کړه دا خو ډېر د ایماندارۍ وخت خو تا هم تېر کړی دی زه بس ستا خوښه ده نو زه ورخېږه هله منبر ورخېږه د ایمان دې ګورل لتې خو نه وي نه لتې نه وي بس ستا ایماندارۍ پورې کار دی بس ایمانداري دې ښه نو زه خو د خدای کور ونه غرې روان کړي ما ته خو یو د خر غوږونه ښکاري یو هغه مخامخ ډیران ښکاري هېڅ هم راته نه ښکاري اوس که ویم نه ښکاري خلک دا غټ بېایمانه دی لکه ممبره څه پکې ښکاري که نه اوهو ایپل ټاور راته ښکار شو امریکا هغه او واشنګټن ډي سي ته وګوره دا هم پکې څونه ښکلی ښکاري واه یاره منم دې وروره وایي ښکاري که نه هغه بار ملکونه ټول ولیدل ته ته څه پکې ښکاري که نه دا هغه خر نه دی هغه دلته چې ګرځي دا د جاپان نه پالي پاپا کې راغلی دی ممبره بس را کوزېږه که نه دا ډېر قیمتي خر دی په کلر خوشه هلکه ده دا ممبر خو په ایمان ډېر زیات مضبوط دی خو ما خو ویل دا به ډېر بیمانه او دا وګورې دا پکې ناظم صاحب ته پې کښېنې بس ما ته منظوره ده نه خېجې به دغه ناظم صاحب ستا د ایمان پته ولګي 15 کاله ممبر ته ورسه چې کوم دي تاسو ټیکوئ موږ پسې نه پته به دې وسو لګي راځه هلکه منظوره ده ممبر صاحب دا خر دی ورته لکه مضبوط که دې کلي علاقې ته شرمېږي خو د ایمان دې چک ورخېږه هلکه ګوره ستا په ایمان ممبر کې ایماندار دی خو زه بل ډېر ایماندار یاره ورته زما په قبر کې سملې ورخېږه هلکه ګوره بس ته ځه هلکه دی د بې خوبونه دي باسه ممبره دې کې خو د اسمان نه او د خر د غوږونو نه علاوه څه نه کار ناظم صاحب وګوره پکې دا ملکونه پکې وګوره
د جهاز د بغیر پکې وګرځي او خو ماشاءالله ماشاءالله اسلامي ممالک نه ټول لا ښکاری بس دغه دي او هغه وګوره ازمن کې د تبلیغیان هم راغلي دي دغه دی که نه هیني ولې که د خپل کلی نه پکې او ماما دعا کې یاد ساتئ دا بس راکوشه ډېر لرې پکې مه ګرځه په دې خرچې راځي ښه دې غار کچې غار دې کې دننه د میزایلو تورونه لګېدلي دي ساده ګوله دا راته ووایه مونږ به کوو په دې باندې شه څه دغه ځای کې ته نه پوهېږي که نه ګوره د دې نه پس دا الیکشن خو دا ناظمین خو ختم شو که نه اوس راتلونکي الیکشن کې به ته په چا پسې په اوټ پسې نه ګرځې به چې کوم سړی راځي بار ملکونه وینه ورخېجوې او بس اوټ به درکوي نو خلک به دې ته ورخېږي ولې به نه ورخېږي لکه ممبره دا شیخ خو چې بیا یا غونډه کوي دې ته به څوک وروخېږي تپوس وکړه دې ته به څوک وروخېږي لکه دا خر دی نو دا خلک پایان نه دي دوی ته صرف دا وایي ورخېجه اوټ دا خر به دلته اوټ غواړي تاسو به نه ګرځئ او نه تاسو له څوک درکوي خو د دې خر په وجه به دا پیره پاس کېږي دې خو راشه داسې کار دی که نه دا شی د کمالاتو ډک دی نه کمالات پکې کم دي هم دا خلکو ته شرمېږو بس بوزو یې کمالات پکې کې کم دي او که نو رښتیا موږ ته خو پکې یو ملک هم ښکاره نه چې خدای دې ساده ګل برباد کړي موږ خلک چپه کړو د موږ چپه کړو دا به دا بوبېزو نو او نو که اوس یې پرېږدو نو په شرمونو شرمېږو 15 کاله تام ښه وانه وکړه او ما هم دواړه خپلو کې خو ساده ګل ته د لاک روپۍ ورشماره او دا خر دې بوزو مضبوطه راځه ساده ګله 1 لاک اوس بیا اجرې ته راشي صحیح ده نه نه د پیسې به راکوې دې کې کاتې ماتې نه راځي جاپان ته موږ دا پیسې دا لکه 2 لکه به درکړو ځه دا واله دا خو موږ شوړه راغی موږ خو یو پټی اغېسته خو بس ته را باندې زورور شوې نو چې خارونه پټي ته څه ضرورت دی زمینداران نه لګوي دې کې ډېرې غټې خوبې دي خو تاسو اوس نه پوهېږئ نو دا واده تباه وبر ممبره په خر باندې سور شو راځه نو دې 1 لاک پسې بیا کله درشه مناظم صاحب بس چې کله راځې خو نن به راځه صحیح ده زه به ځه خدای دې غرق او تباه که تباه دې کړو په خونه زما زور څه تا غر واغې ناظم صاحب په دې به غوړې خو دې خوراک نه کېږي یاګانې میاګانې به مه خوره په دې به وانډه خورې صحیح ده او بل ایسي کمره ولې جوړه کړه ایسي کمرې ته به دا خوب کوي ښه اخوا دې خو کمره کې له نه سملي دا ډېر قیمتي خیر دی خیال یې وساته دې په ایمان کې دا پیره رانه پاشي ټیک ده موږ ته منظوره ده ممبره خر را روانه وه ممبر صاحب ورخېږي په خلا مګر املا ولې ورغه ساده ګله راوشه غزا برباد کړه زه بس دا خري ښه خدای دې غرق او تباه که ساده ګله خلک دې کړو ناظم صاحب دا 15 کاله خو دې د خلکو مالونه والیو خو ما نن ستا مال چپه کړو